دا هر یو مصدر دی کنه د ثلاثي مصادر او دغه شان دي د رباعي مصادر او د ثلاثي مزید فی مصادر دا ذکر کړ. ناول دا ثلاثي دا پنګه بندګه د اخو بٹن دی ټول اخو بٹن دی اخو د ثلاثي مجرد چې کم اوزان دي ناغه سماعي دي. سماعي مطلب دا دی چې دا د عربونو په دغه طریقه باندې اوریدل شوی دي قیاس ته بګی دخل نشته لري. د ثلاثي مجرد نه علاوه چې څومره مصادر دي نو هغه قیاسی دي. لکه مطلب منغول باب افعال له دا باب افعال مصدر به افعال بودن باندې راځي لکه اکرام اخراج اقبال ما مفاعلنا دا باب مفاعل مصدر به خامخا د مفاعل بودن باندې راځي لکه مقابله او مجادله محاسبه مکارمه مکالمه وغيرها. دا يعني رباعي مجرد دي نلاقي هم دحرج يدحرج دحرجه او د باب تدحرج ده دا ټول چې دا متعین دي قیاسی دي. چې کوم باب وي د هغه باب په نوم باندې دا هغه باب په وزن باندې داګه هغه مصدر ځین دار راځي. او ست ثلاثي مجرد دا اوزان چې کوم دي د مصادر دا قیاسی دي دا سماعي دي او هر یو د خپل ذوق مطابق ځین دا ذکر کړي لگا پروس کال تاسو په علم موسیقه کې 44 سرند دا ذکر کړو. د فعل فعل فعلت فعلان بقت او فعل فعل فعلت فعلان بقت فعل فعل فعلت فعلان بزم ټول اخره پورې هغه نظم لیکلو یو طرف ته اوزان او بل طرف ته جنہ کلمات دلته کې په دې کتاب کې د امام سیبوی رحمت الله علیه نقل کړی دي چې دیو چې امام سیبوی رحمت الله علیه په باندې د مصادر د ثلاثي مجردو د 32 دي. کم دي راځي هغه کتاب کې وایي نه کوم څه نشته راځي جو مصدر ثلاثي كثير مصدر د ثلاثي چې دا ډیر زیات دي سونه دي او هو عند سیبويه يرتقي الى 32 بناء او دا امام سیبوی رحمت الله علیه باندې 32 اوزان ته جندار شي یعنی په 32 اوزان باندې د ثلاثي مجرد مصادر جندار راځي. نه قتل لك فاعل قتل فعل لول فاعل فعل فعل فعلت فعلان اے فعلون ذکر کړه به فعلون ذکر کړه به فعلون ذکر کړه. د فاعلین د بار مثال لك قتل جنان دا نصرین سور راضی قتل يقتل قتلا ومعنی دا مړکول فسق دا هر یو چې کنه هر یو ټکه داغه هغه سره حاشیه لیکل یا ورته معنا حاشیه کې لیکل او یا ورته معنا چنده بین سطور لیکل او د کم باب نه راځي نو دا هم پرې کې دا په خپل باندې حل کړه لري لکه قتل خواته چې کوم اشیره 3 نمبر لیکل لري لاندې 3 ته ګوره قتل على وزن فاعل بفتح الفاء وسكون العين بمعنى کشتن معنی مړکول از نسخره دا نسخره سرون راځي لکه قتل يقتل. بیا ځای نمبر ده فسق نو فسق تل 4 نمبر اشیره کله فسق على وزن فاعل بكسر الفاء وسكون العين بر او با برون آمدن از فرمان حق یعنی د حق د فرمانه اوریدل نافرمانی کول دا د نصران سره راځي. نو دا ټول ځان بیا دغه بری کتاب کو بیا ورنه شغلن اعلی وزن فعل بضم الفاء و بمعنى مشغول کردن مشغول کېدل لگا فتحا صرف دې مصادر ته نه یادول غواړي نور کدا دا معنی دا ولایت نه کې جو خیر ده الرحمت یعنی دا فعلت بوده معنی راځي فعلت بوده معنی لگا نجدة فعلة بوده لگا قدرة فعلا بوده لگا دعوة فعلا بوده لگا ذکر د فعلا بوده معنی لگا فعلا. نو دا ناجوه نمبر 1 فعل 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 بیا فعلة 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 بیا فعلا فعلا فعلا. پوه دا نه اوځن شوې اول دې موږ یادو نه اول فعل نو په فا باندې زبر بیا په فا زیر بیا په فا پیش فاعل فعل فعل بیا فعلة 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 او بیا فعلا 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 بیا فعلان فعلان او فعلان فعلان وزن لك ليان وزن لويان جيل سيد قانون تاسو ویل دي چې واو یا کلمه کې راشي لا ولې ساکن په مضارع کې نو واو به سره بلیږي او یا په کې ادغام کې لیان ته جوړ شوی دی نو لیان اصل کو لویان نو وزن دی فعلان بیا فعلان لك حرمان او فعلان لك غفران نو بارو شوی
لول فاعل فعل فعل بیا فعلة 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 بیا فعلا 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 بیا فعلان 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 بیا فعلان نزوان فعلان ها فعلان نزوان بیا فعل لك طلب فعل مدن طلب خنق لك فعل صغر لك فعل هدن فعلا هدن بعد كده هديون فعلون هذه طلبين او خنقين دا خنقين دا خنقه ده خنقه ده لاندې شي کې لیکل خنقه بر وزن فاعله خفه کردن غلو لا مری خفه کول طلبین او خنقین یو شان نه ښه طلبین چې دا فاعلین وزن دي او خنقین دا فاعلین وزن فاعلون فاعل 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 صغر فعل هدن هدن بعد کې هدیون نو وزن دي فاعلون فاعل هدیون بل څنګه جوړ شو یا متعلق مقام مفتوح د قالبا قوم د وجنه یا په سر بل شو هدان ته جوړ شو او بیا الف التقاء څنګه د وجنه وګورئ هدان ته جوړ شو فاعله لك غلبه فاعله لك سرقه لا سرقه سرقه ټکه رسیدل فاعله فعال لك ذهاب فعال لك صراف مدخل مفعل او مرجع لك مفعل مسعات مفعال محمدة مفعلة سؤال فعال فعالة لك زهادة فعالة لك دراية او فعول لك دخول قبول لك فعول وجيف لك فاعل او صهوبة لك فعولة دا جدي کنه د 32 اوزان دا خو قیاسی دي د دې علاوه نور هم دي وداشته چې کم ذکر شول نو دا کثیر الوقودی مطلب عام طور باندې چې کم د ثلاثی مجرد اوزان نازي د مصادرو نه په دې وزن باندې راځي د دې علاوه کله کله د اسم فاعل او د اسم مفعول په وزن باندې راځي لکه قمت قیاما قمت قائما دا قمت قائما دا په معنا دا قمت قیاما دی او بأيكم المفتون دا مفتون چې دا مصدر دی وز دا خبره ده چې قمت قائما دا خو قائما چې دا اسم فاعل وزن دی نو د اسم فاعل وزن څنګه په دای کې راغی په مصدر دا په کار چې دا فاعل وي اسم فاعل وي نو دا اسم فاعل نشي کېږي قمت قیاما دا اسم فاعل نشي کېږي ځکه چې دا اسم فاعل جوړه نو دا بیا حال جوړيږي د ضمیر د متکلم نه قمت قیاما دا قمت قائما دا قائما به حال جوړه په قمت کې د تو ضمیر نه او دا صحیح نه ده چې بیا به شي کنه چې بیا به دا قائما به د قیام نه به حال واقع شي قائما به څنګه حال واقع شي دا قیام دا قمت کې چې کوم فعل دی فاعل عین به او یو فعل د خپل سیز نه په خپل باندې چې دا ظرف نشي جوړل یعنی بیا ظرف شی اله نفسي لازميږي یعنی ته ګلاس په ګلاس کې واچو ګلاس په ګلاس کې څنګه اچي ګلاس په ګلاس کې نه چولېږي وایي به باندې نو دیو نه دا قائما اگر چې اسم فاعل څنګه را لیکن دا په معنا دا مصدر باندې قمت قیاما ده باسه پوه شئ یا دا شان دی به ايکم المفتون دلته دا مفتون چې نه کنه دا په معنا د لیونتوب ده جنون او که بعض علماء کرامو دا مفتون چې نه دای صيغه اسم مفعول ګرځول نو صيغه اسم مفعول چې دا جوړیږي نو بیا په هغه صورت کې ايکم المفتون ايکم پتا څو کې کم یو لیوانه لري لیوانه مجنون بايکم المفتون پتا څو کې په کم یو باندې لیوانتوب ده باو بای کې بیا نه چې کم کسانو کم علماء کرامو دا مفتون صيغه اسم مفعول ذکر کړی دا نو هغه کې بیا با چنده به نه کوي ايکم المفتون ايکم المفتون معنی نه پتا څو کې کم یو لیوانه ده او بايکم المفتون معنی دا پتا څو کې کم یو باندې لیوانتوب ده دا لیوانتوب ولا معنی چې دا کنه دا جنون دا مصدر د اسم مفعول په ځمن راغلی نو عام طور باندې کوم مصادر د ثلاثي مجرد په دغه 32 اوزان باندې راځي لیکن کله کله د اسم فاعل په وزن باندې او کله کله د اسم مفعول په وزن باندې هم راځي ويجيء على وزن اسم الفاعل والمفعول او مصدر د ثلاثي دا راځي په اسم دا په وزن د اسم فاعل او په مفعول باندې لکه قمت قائما دا په اصل کې قمت قياما ونحو قوله تعالى بايكم المفتون ويجيء بس دغه با دا کنه وای بس چې ختم شي دا بیا بس یې څه ويجيء للمبالغه او کله کله دا ثلاثي مجرد دا وزن
دا مبالغه لپاره لکه تهدار دا فعلال وزن دی تعالی لکه تکرار تهدار معنی چې نه کنه تهدار چې پای کې یو څه چې دا شراب ډیر زیات جوش کوي لکه تکرار معنی بار بار اړول دا فعلال وزن باندې راغی او تلعب معنی یعنی ډیر زیات لوبي کوونکې او کله کله فعیل په وزن معلومه لکه حسیس او دلیلا حسیس معنی یعنی ډیر زیات راپورته کول او دلیلا معنی چې ډیر زیات لار خودونکې رهنما ډیر زیات لار خودونکې نو 32 خو مشهور اوزان دي چې عام طور باندې استعمالي دي نه علاوه کله مصدر اسم فاعل بودن نه دي کله مصدر اسم مفعول بودن نه دي کله د فعلالون او د فعیل بودن نه دي او د فعلال او د فعیل بودن باندې راشون د مبالغه لپاره دا مصدر ولا معنی به کې په طریقې د زیادت سره مدلل دي ری پوښ بس دا بیا یاد کې ولا لګانو